آیات باندې هغه لیکلي چې یوه زنانه هغه وایي چې ځینې خلک داسي چې هغه په ژوند کې د هغه اراده وکړي چېرې زه لږه ترقي وکړم دیني اعتبار سره ترقي وکړم یا دنیاوي اعتبار سره ترقي وکړم نو چې کله دا اراده وکړي نو په دې وخت کې د ده په ذهن کې د ده نه یو شوی کار هغه ذهن ته راشي چې په تیر وخت کې د ده نه په غلطۍ کې یو ګناه شوي او ګناه د ده مخې ته راشي نو دا په هغه وخت کې په ذهن کې وایي چېرې دا به زه به څنګه ترقي وکړم خلک به ماته وایي ته هغه پلان کې سړی چې داسې کار دې کړی وایي په هغه وخت کې دا چې کوم دی نو هغه خپله د ترقۍ اراده پرېږدي ترقی اراده پریدی او سوچ او فکر پریدی بس بی همت شي کار پریدی حالانکه د موسی علیه السلام په واقع کې سوچ او فکر وکړه چې موسی علیه السلام د لاس نه سړی مړ شو موسی علیه السلام مایوس کیږي نه ناامید کیږي نه بلکې هغه دعا کوي چې الله تا په ما باندې احسان وکړو دا تیره ګناه دې ما ته معاف کړه زه به آینده کې چې دی نو داسې چل نه کوم زه به ترقي کوم او زه به چې دی نو اعلی مرتبه د ځان دپاره لټوم او دغه وشوه دغه موسی علیه السلام دی عزم او همت ته چې دی نو د هغه زموږ سلام دی او هغه له الله تعالی چې دی نو بیا عزت د پیغمبرۍ چې دی نو ورکړو دا زموږ دپاره هم پکې چې دی نو همت د همت درس دی سبق دی چې که د چا نه هم څه غلطي شوي بس هغې معافي وغواړه د الله او پته ته ولګېده چې الله معاف کړي پردې د باندې راواچوه نو بیا شاته مه ګوره چې ما نه دا شوي ما نه دا شوي ما نه دا شوي دا شیطان دی عزم وکړه اراده وکړه او مستقبل کې چې کوم دی نو څه کولو سوچ او فکر وکړه او دا مو یې چې زه نشم کولی ولې نشي کولی انګریزۍ کې هغه مقوله ده که نه چې دا کوم ناممکنه خبره ده امپوسیبل په انګریزۍ کې وایي هغه په خپله وایي چې آی ایم پوسیبل زه چې دی نو ممکن یم ځکه امپوسیبل آی ایم مطلب زه نو هغه ناممکن وایي چې زه ممکن یم نو مطلب دا دی چې همت وکړه او شاته حالاتو ته بیا مه ګوره چې خلک به څه وایي تاله به الله تعالی چې کوم دی نو کمال درکوي خو چې ته خپل عزم او اراده چې دی نو هغه مضبوطه وساتې